أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سورۃ فاطر شروع مخی آیاتونو کے دلائل پا توحید روانو، مختلف قسم دلائلو اللہ رب العزت دا ابتدانا روانو تردیز راورسی دل چه تاسو پیدا کړی د خاورینا دارنګه چالا کما ماده زنانا چسو امید آخلی یا زیگئی نو دا ټول د الله په علم کی چالا چې عمر ورکولې کیږي چالا زیات او چالا کم یا چالا چې سمرا عمر ورکړې شه ده هغه چې سمرا داغینه کمیږي دا د الله په علم کی دارنګه د چا عمر کې زیادت او نقصان د برکت په لحاظ سره راضی دا د الله په علم کی الله دریابونه روان کړلی خواګدی او تارودی پدې کې کشتی چلیږي پدې کې تاسو ماهی تیرا وباسي کالی تیرا وباسي د شپې او د ورځې انقلاب د نور او د سپومۍ مسخر کېدل په یو نظام باندې د دې چلیدو دا ټول یوې نیټې مقررې پورې بکیږي هغه نیټه الله ته معلومه ده بل چاته نه ده معلومه نو بیا دا بعضې خلق دي د الله نه سوا بلچا ترا مدد شوی د بلچا بندگی کوي د بلچا نظر و نیاز کوي نو الله رب العزت وی څوک چې د بلچا د الله نه سوا چاته آوازونه کوي نظر و نیاز کوي منښت کوي څه کوي او څه کوي نو هغې د هغې معمولی شي هم مالکان نه دي د هغې اختیار نشي لرلی کجوری پا دانه کې دن چکم نره پوستکی داغه پوستکی په مقدار باندې د سره اختیار نشتی نو چې اختیار وسره نشته نو ولی وت आवाज کې ولی هغه نه غواړي غوښتل خدا غچانه پکاري چې داغه سره اختیاراتی داغه سره هغه شی موجودی چې د چا سره په خپل باندې سنې نو هغه به چاله صور کی خلک خبره کوي چې وای خفته را خفته کې کونت بیدار وي یو ودو بل د څنګه را پاسي چې هغه سره په خپل سنشته هغه په خپل محتاج دی فقیر دی غریب دی نو بل چاله صور کی ورسره تذکره ته دې کوله که تاسو ته आवाजونه کوئ نو تاسو आवाज نه اوري هغه که ملائک دي تاسو ته आवाज کوي کاغه انبیاء علیهم السلام دي کاغه جنات دي کاغه اولیاء کرام بزرگان دي نو باز خدا سي دي چې تاسو ته आवाज کوي نو هغه لری دي یا داسي دي چې هغه بل عالم ته تللی مړه شوي دي نو هغه هم ناوري یا دغه بوتان دي نو بوتان خو جمادات دي نو هغه هم ناوري ګټې دي لوټې دي نو هغه ستا خبره ساوي بیا یې تذکره دیم کوله چې که بالفرض واوري هم ته ورته نږدې لاړ شې خبره ورته وکړې ناغستا قبولتیا نشي کوله استاغه کار نشي کوله او د قیامت پر ورځ باندې ته چې کوم اوازونه وته کې د الله نه سوا بل چاته را مدد شوه
د بل چانه سغواړي نو دیتا خو شرک وای او د قیامت پر ورځ باندې هغه بستا د دې شرک نه انکار کوي. ولا ينبئك مثل خبير او د خبردار ذات په شان دی طالب وسو خبر درنه کی. یا مطلب دام ده بعض خلک وای اوري بعض خلک وای را مدد کیږي نو الله وای ما د توبه ناوري ما د توبه سنشي کوله وس که بل څوک سوي چې کولای شي او اوري نو وس انصاف ستا پلاس کی. الله وی ناوري الله وی امداد نشي کولای او بل څوک چې لګیای وی چې اوري او دا کوي او دا کوي او امداد کولای شي او را مدد کیږي او دشمن تباہ کوي او هلاکي دا خبره چې څوک کوي نو وستا انصاف ستا پلاس کی دی. سکه تو سوي تو دا الله خبره منی الله خبره ته حرف اخر و او کنا د بل خبره منی چې دا الله وی چې ناوري او د بل څوک وی اوري دی وینا د بل دا خبره زیاته صحیح ده. الله وی نشي را مدد کړي او د بل سره وی را مدد کیږي نو تو د چا منی دا الله منی کې د بل منی. وز دې زینا الله رب العزت په بل انداز باندې دلیل پیش کړي. بیا ور سره د تذکرہ به هم کوي چې عمل پکار دے نو عمل صالح پکار دے. بیا سے مثالونه پیش کړي وړاندې لیدون کې نشي برابر کېده تیارې او رڼا نشي برابر کېده سورې او غارمن نشي برابر کېده ژوندۍ او مړه نشي برابر کېده. د تذکرہ کوي دا برابر نه دي. بیا دلته کې بیا تذکرہ کوي چې ان الله یسمع من یشاء الله چاته وغواړي اوري او ما انت بمسمع من فی القبور او څوک چې قبرونو کې پراته دي نو ته نشي اورولای. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت داغه د رسالت تذکرہ کوي چې هغه رښتونه پیغمبر دی. بیا تسلیم ور کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبرانو څومره چې راغلي ناغي واضح دلایل راوړلي واعظونه نصيحتونه راوړلي کتابونه راوړلي. چا چې ومنل نو کامیاب دي او چا چې نه دي منلي نو تباشي وي دي. نه تذکرہ کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو انتم الفقراء تاسو محتاج ای الله تا. انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج ای الله تا. والله هو الغنی و الله دې به حاجت دې به پروا دې الحمید استایل شوی. کته داوي چې زه نه کوم زاد الله حمد نه ویم نو کته نه وینو الله حمید دې الله استایل شوی دې. کته نه وینو نور مخلوقات شتي الله حمد کوي کنه. کدا ټول یو حدیث کې راتلو کدا ټول سمرا انسانیت چې دا ټول د الله مخالف شي او داسې مخالف شي چې څوک په دنیا کې د ټول نه غټ کافری او دا ټول داغه په شان دي غټ کافر او غټ مخالفت کوونکي دشمنان شي. الله باندې ذره برابر اثر نه کوي مخالف دي شي کنه هیڅ اثر نه کوي الله باندې. او کله ټول خلق د اولیاء کرام په سرګانو کې چې د ټول نه اعلی مقام باندې سوکي او دا ټول اولیاء کرام شي څومره چې انسانان دي نو د الله په بادشاہت باندې ذره بر اثر نه کوي. ها د الله بادشاہت کې بچتا سو اوچتوال راشي درجه به اوچته شي یا الله ته څه فائدہ ملاوي شي نه الله ته هیڅ فائدہ نشته دی نه. که چا خبره او مناله نو داغه فائدہ ده چا چې او نه مناله نو داغه نقصان ده. نقصان خپل له فائدہ خپل ده. والله هو الغنی الله دې به حاجت ده الله دې بے پروا ده دې چا پروا نه کوي. ای یشاء یذهبکم ویاتی بخلق جدید کالا وانو تاسو بوزي تاسو پنا کی تاسو باندې عذاب راولي ویاتی بخلق جدید اور ابولی نور خلق نوی
نوی خلق براولی او دغه څه شوی دا یو قوم تبا کړل داغه نرستو نور راوستلی هغه تبا کړی نورستو نور راوستلی کلا یو اولنې پیړې لاړه ختم شوان ورپسې دوی م پیړې شروع شوا دا نوی خلق بیا وما ذالک علی الله بعزیز او دا خبر په الله باندې سګران نه دا الله دا آسان دا الله وای نه جنا په دنیا کې دې څوک نه وسینور نا پلان کې کلی والا دا پلان کې پلان کې کافر د دې دا کم ثابت کلی دې ثابت ملک دې ثابت علاقه هر څه چي دي دې نه په دنیا کې جنا بھائی وما ذالک علی الله بعزیز دا خبر په الله باندې سګران نه دا ولا تزر وازره وزر اخرى کہ اسے راضی تا تو وی او آثار گناہ زما پغانا دے دا خبر مکوا قرار کینا توحید خبر مکوا دے شرک رد مکوا دا یہ نور اعمال یہ سنت دی داغی خبر مکوا دے بدعات رد مکوا دے تو دا گناہ دے چې دا سره نه کوي ناو یا آثار گناہ زما پغانا اللہ وی ولا تزر وازرة وزر اخرى نشي اوچته ولا یو بوج اوچته انکه بوج دبل بوج نشي اوچته ولا چاچه سه کړلی نوم داغه پغاړه دی بدی کړلی نوم داغه پغاړه دی که خې کړلی نو داغه فائدہ ده پکې وین تدو مسقله الى حملها لا يحمل منه شيء کيو आवाज کوي وین تدو مسقله کہ یو درنو بار آواز کئی الہم لہا خپل بوجھ طرف تا یو تن تا آواز کئی خلق تا آواز کئی او راشی زمان دا بوجھ ماسر اچت کئی سشی بوجھ دیں تو گناہون او پیٹ دیں آواز کئی او راشی زمان دا گناہون دا پیٹ اچت کئی لا یحمل منو شای نبشی اچتا والے کے دے دا غنا سشے نشی اچتا والے کے دے ولو کان ذا قربا گرچی دای رشتہ دار دینو رشتہ دارم د رشتہ دار سو فائدہ ولا نشي ور کوله گناہ پیټ دي نشي وچته ولا نیکی ولا نشي کوله بچ کوله نشي او دا نور خلق لا سکے پیدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر لور ته وای فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وای فاطمه تو سیدۃ نساء الجنہ تجداد جنت د خذ سردار دا هغه ته وای اے ملی او فاطمه عمل کوا د قران او سنت مطابق د دین او د شریعت مطابق عمل کوا لا اغنی لکی من الله شیئا استاد پاره بس واقعات کې پکار ناراضم فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وای خپل لور ته وای سوق وای هغه سردار دو جهان هغه وای خپل لور ته وای ستا پکار بن ناراضم یوازې دیتم نه وای نو خپل تر ته بیا وای عباس رضی الله تعالی عنہ ته وای دا ډېر خوږ تر ده نو دته وای اے عباس عمل کوا لا اغنی لک من الله شیئا او سبا قیامت کې استا پکار بن راضم نو بیا خپل قام قبیله ولتم وې او عمل کوي لا اغنی لکم من الله شیئا او استاد د پاره به اس پکار ناراضم خپل عمل دلار مل لګوره خبره جدا ده الله رب العزت چا بارک او غواړي چې او د لپاره سفارش وکا هغه عمل کړل دنیا کې خود بعضی خبرو د وجه نه غیر شوی ده هغه لپاره سفارش کیږي شفاعت بکې پیغمبر لیکن چې د ایمان ځان سره وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شفاعتی لاهل الکبائر زما شفاعت چې سفارش چې نو دا بد غټ ګناه والو د پاره چې هغه کې د غیر شه د جهنم تزي نزبه سفارش حکم د جهنم نه بچ شي لار بشي جنت ته او معفو وته شي خدا بال کیږي قران کریم کې زه په الله رب العزت وایي چې داغه د پاره رضی له قولا او لمن اذن له الرحمن الله ولا اجازت ورکړي دا چا د پاره لمن اذن له چا د پاره چې اجازه شوه دی نا چا د پاره سفارش کی
نو دلته کې وایي که یو درون بار خپل بوج طرف ته خپل پیټي طرف ته یو سړی رابلی نو نه بشو چې توله کې دی داغه نه داغه پیټه ولو کان ذا قربا اگر چې دا رشتہ دار بل رشتہ دار دی پلان کې بابا دې زمانی کده نیکه کار نشي کولای پیغمبر وېسل پر شم کولای نو بل نیکه بسو کی بل ولی بسو کی بزرگ بسو کی انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب یقینا تو ير ولا شيء کسان چی تو ير ور کول شيء کسان لرا يخشون ربهم چی یری د خپل رب نه پنالی دلی باندې الله نه دلی دلی د الله نه ير کوي قیامت اخو حالات نه دلی دلی قبر هم نه دلی دلی د قبر عذاب هم نه دلی دلی داغه نم ير کوي اخو تا جهنم دې داغه نم ير کوي دا ټول یری سمره سونه چي دي حالات مخه تر رواني داغه نه ير کوي پنالي دلی باندې کوي د خپل رب نه یریږي پنالي دلی باندې امنګ نه هډیر شي غایب دي ډیر شي سيزونه داسي چې هغه مونږ نه دي زمونږ په ایمان دي تر دې چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه دي دي هغه زمونږ ایمان دي ایمان بالغیب وته وي واقام الصلاه وقائم کړه ایمان سره راو من تزکا فینما یتزکا لنفسه چاچه پاکی حاصل کړه ځان پاک او خپل زړه پاک کو د شرک نه پاک کو د بدعات نه پاک کو د رسومات نه پاک کو فینما یتزکا لنفسه نو یقینا د پاکی حاصل د پاکی حاصل ځان پاک کو د خپل فائدې لپاره فائدې به دتای چاچه سوکړو سګټه وکړه نو خپل ځان له کړلا ولله المصير الله طرف ته ورګرځیدل الله اس مثال نه پیش کې ما استویل اما والبصير یو سره داسې چې هغه لوندې پړند باندې روان دي په دغه سي ته تور تیار کې روان دي ایسو طرفکاری دغه سي روان دي نو چرته زی پدې نه لګي چرته روان دي وما يستوي الاما والبصير نشي برابر کې دی اړان دا ولیدون کی ولا ظلمات ولا نور او نشي برابر کې دي تیرې او نرنا تیرا او رڼا برابر نشي کېده تیرا کې اسله سنيني رڼا د پاک هر سخکاری چې کله سره روغي سترګې برابر دي رڼا کې روان دي ولا ذل ولا حرور او نشي برابر کې دي سور او نو غارما او وریا سور چې نو د نشي برابر کې دي فائدې پکې کلام پیدا په سوري کې دانو کله په غرمو کې دا وړي سره زور کې سوري طرف تا او په جمی کې سره زور کې غرمو طرف تا نو ولسل ولا حرور په هر وخت کې په وړي کې وګوره نو هم سوره او وریس سوره او غرمه برابر ندي ولسل ولا حرور دارګه په جمی کې ګوره نو دواړه برابر ندي وما يستوي الاحياء والاموات او نشي برابر کې دي ژوند دي او مړاو ژوند دي برابر نه دي ښا او ژوند دي خو ژوند دي مړی چې دي مړ دي او ځان پراته دي خو ځان د حال نم خبر نه دي مخکې تیر شیو سورۃ النحل کې ویلو شرم آیات کې حالت کې راغلیو چې امواتن مړدي غیر احیاء ژوند دي ندي وما يشعرون ايان يبعثون هغه ته خدا پتم نشته چې کله به قبر نه راپورته کولای کیږي څوک دی هغه اولیاء کرام دي بزرگان دي پیغمبران دي هغه قبرونو کې پراته دي نو هغه ته د پته نشته چې کله به راپورته کیږي قیامت کیږي بکلا اې ته پته نشته ژوند دي ته ژوند دې لګا دې ګرځي را ګرځي لیدل کوي اوریدل کوي خوراک کوي اسکاک کوي په ګرمه او په یخنۍ باندې پويږي حس پکشته او مړ چې نو مړ کې بیا دا سيزونه نشتی دی بیا نه اوریدل کولای شي نه لیدل کولای شي نه بیا دې صحیح پکشته اس پکې نشتی د دې دنیا په حالات باندې نه پويږي هغه ته برزخ حالات دي هغه کې کیږي بیا ال دغه دې برزخ حالات نه هغه مسله د روح سره بیا نه هغه دې خبرېم کوي هغه خبره هغه برزخ کی دي هغه دی عالم کې نه دی په دنیا کې نه دی هغه بل عالم دی بیا
نه کې دې خبرېم کوي هغه کې دې بیا انیم هغه کې دې بیا ګوریم او دل پکې کولای شي هیڅ پکې بیا شته الدا بل څه کې دا بل شان دی الدا کې الله ویلو وما ولکن لا تشعرون تاسو په نه پويږي دا غي په لیدو باندې او لیدو باندې خلاص کا باندې سکاګ باندې الدا کې الله طرف نو رزق ورکول کیږي جنت کې شهیدان دي نو ما یستوی الاحیاء والاموات نشي برابر کې دي ژوندیا او نمړه ژوندیا او نمړه برابر نه دي ان لا يسمع من يشاء یقینا لا يسمع من يشاء اور یا چاته چواړي وما انت بمسمع من في القبور او نه ته اور انکه اچاته چې قبرونو کې پراته دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ته نشي اوروله سوګو سوچ قبرونو کې پراته دي قبرونو کې پراته دي الګي بعضی علماء لیکلي دلته کې وی اوریدل چې کین هغه روح کوي او دلته کې چې پروت دی نو دا خو مړ دی دا خو دړ دی دا خو لاش دی वही सुनता है रूह और यहां पड़ा हुआ है दर्द वो नहीं सुनता वमानता बे मुस्मे मनफिल कबूर और नहीं तो और उनके आगा चाहता कि कब्रों की प्रार्थनी कब्रों की प्रार्थनी तो नशियावर वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नशियावर वाले जी पैगंबर नशियावर वाले ने बल बसुक राशि न मोरज़ है चाहे वो इना से और उम्मता ना अल्लाह और वाले शी न ला युस्मे मन यशा الله چاته وغواړي الله ورولې شي الله کانو ته بوټو ته ورولې او داغینه خبرې مراويستلې د سارونه خبرې راويستلې ساروي د غواړه هغه خبرې کړلې اوخ دې هغه خبرې کړلې بيزدا هغه خبرې کړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ګټه راوړې شنو ګټه لګیا دې خبرې کوي کلمه وای ګټه دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان دي نو هغه आवाज راځي السلام علیک ایها النبی ونه لګیا دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام وای ګټه لګیا دا پیغمبر باندې سلام وای الله کوي ګټه وای اختیار رښتې دومره نه الله چې کوي نو کولې شي یو طرف ته دنیا دا نو یو طرف ته آخرت ته نو چې کله سړی قبر ته لاړ قبر ته چلان نو بیا په بدن مې سن کی الله یې کوي الله کولې شي ودا بدن ته بیا سن شي کولای نه اوریدل کولای شي نه لیدل کولای شي نه تلل کولای شي بل ځکه الله رب العزت وایي ام لهم ايدي يبتشون بها آیات دې لاسونه شته چې هغه باندې نیولو کی د دې خپې شته چې هغه باندې تللو کی د دې غوګونه شته چې هغه باندې اوریدلو کی د دې سترګې شته چې هغه باندې لیدلو کی دا شي خو نشته کوم دا هغه سيزونه کار پر خو دې دی هغه روح ته تل هغه تا معاملې د برزخ دا برزخ کې چې کم سکی وي قبر وته وسیع شي نو قبر کم چې وسیع کیږي هغه دا قبر چې کم ظاهري قبر دی دا نه وسیع کیږي کنه دا چې دا عرض شي دا غټ شي دومره غټ شي لکه د حد نظر مقداري غټ شي نو دا قبر چې کېدې نو دا بیا مسله ورانه و بیا به یو بل کې ورغلی وکنه دا نه کیږي الته کې الله باغی باندې خپويږي هغه معاملې د برزخ دا دا بل عالم دا دې عالم نه دنیا نه دا نو دې نه یو سره لګیا دې بل عالم والت आवाज کوي نا خبر نه اوري الله یې اوري جدا خبره ده نه الله په اورولو کې خبر نشتی آی کې شک نشتی لیکن الله د مشیت پته نه لګي چې الله غواړي کنه غواړي الله اوري وته کنه اوري وته ان انت الا نذير نه ته مگر ير اور کون کې الله پیغمبر ته نه شاوروله ته ير اور کون کې نو ته مداخله چې کوم ژوند دي نه دی ير اور کوا ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یقینا منګ لګل ته په حق باندې زیر اور کون کې ير اور کون کې وای من امه الا خلا فيها نذير نشته هیڅ یو امت هیڅ یو ډله مگر تیر شي دی پای کې ير اور کون کی سمرا امتونه تیر شي دي سمرا خلک تیر شي دي پای کې سمرا ير اور کون کې تیر شي دي
1,40,000 نو 1,40,000 پیغمبران دی بعضوی کم او زیاد نو دا 1,40,000 چی نو دومره انبیاء علیهم السلام راغلی نو دا بشیر هم دی نو دا نذیر هم دی دومره انبیاء علیهم السلام الله را لېږلي وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ نو څومره امتونه تېر شوي دي نو په هغې کې څومره یره ورکوونکي تېر شوي دي وَيُكَذِّبُوكَ تسلی ورکوي پیغمبر ته وَيُكَذِّبُوكَ که دا خلک ستا تکذیب کوي فقد كذب الذين من قبلهم یقینا تکذیب کړل هغه کسان چې دینه مخکې وو د دینه مخکې چې کوم کسان تېر شوي دي هغو د خپلو پیغمبرانو تکذیب کړل جاءتهم رسلهم بالبينات راغلي هغې ته رسولان د هغې بالبینات په واضح دلایلو عقلي دلایلو مختلف قسم دلایلو ته پیش کړي وبالزبر په وازونو نصیحتونو باندې وبالکتاب المنیر او په کتاب کاره باندې رڼا کوونکي کتاب باندې الله کتابونه را لېږلي صحیفې را لېږلي دې ځکه بعضې مفسرین لیکلي صحیفې دي نو هغه 100 صحیفې دي کتابونه دي نو هغه 4 کتابونه دي نو 4 کتابونه غټ دي او صحیفې چې دي هغه 100 دي نو 100 او 4 کتابونه دي 104 پیغمبران دي 1,40,000 زیات او کم نو دا تقسیم چې کینو تقسیم پټول باندې نه ده تقسیم ده په درې انبیاء علیهم السلام باندې درې پیغمبران دي چې هغه باندې دا کتابونه راغلي ابراهیم د سورته اعلی کې وایي صحف ابراهیم او موسی ابراهیم علیه السلام له الله صحیفه ورکړلې 13 موسی علیہ السلام نے صحیفه ورکړلې 10 او یو غټ کتاب تورات او شپېته صحیفه ورکړلې شیس علیہ السلام لا انانو کتابونه چې کوم ورکړې شي او معلوم دي زبور ده داود علیہ السلام نے ورکړو انجیل عیسی علیہ السلام نے ورکړو او قران کریم دینو دا زمونږه په پیغمبر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تاسو کې بعض خلک دین نه خبر چې قران په چا باندې نازل شوی دی بعض خلک دام نه پیژني چې زبور په چا باندې نازل شوی دی انجیل په چا نازل شوی دی تورات په چا نازل شوی دی دا نور صحیفه هغه بیا خبره ګران ده لګوټه نو صحیفه بار کې ما وې شیس علیہ السلام آئے صحیفه چې نازل شي دي هغه شپېته دي موسی علیہ السلام باندې صحیفه چې دي هغه 10 دي کتابونه دغه لیکلي او ابراهیم علیہ السلام له 13 صحیفه ورکړې شي دي نو 13 شو لس د موسی علیہ السلام نو دا سلويخ شوي او شپېته هغه شوي سل شوي نو سل صحیفه شوي او سلور کتابونه شو غټ ثم اخذت الذين كفروا بیا میراونی وا کسانو لره چې کو پرې کړل راو مين ولا کسان چې کو پرې کړل فكيف كان نكير نو څنګه چې موږ انکار کول چې کله به موږ انکار کو دی بنور په دنیا کې نه وسی سشو لال پناش ختم شوخه یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله اے خلق تاسو فقیرانی تاسو غریبانان تاسو محتاج الله تعالی غنی دے هغه غنی دے حمید دے استایل شوی دے یشا یذهبکم کالا غاری تاسو بوزي تاسو پنا کی و یات بخلق جدید اور بولی نور خلق نوی خلق وما ذلك الله بیازید دا خبره په علاوه اسګران نه دا ولا تزر واجرۃ وزر اخرى ونشوچ تولې او بوج چتونکه بوج دبل وان تدو مسخلۃ الى حملها کرابل یو درنبار خپل بوج طرف تا یو تلتا لا يحمل منه شيء نشوچ تولې کې دا غنس شی ولو کان ذا قرب اگر شي دا رشتہ داري والا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب یقینا ته ير اور کولې شي هغه سان لره شي یریږي د خپل رب نه په نالي دی باندې ایمان اشتي الله مني ناغه سری ته تواز او نصيحت کولې شي هغه یریږي واقام الصلاه قائم کړي ایمان زلرا من تزکا فینما یتزکا لنفسه چا چې پاکي حاصل کړل نو پاکي حاصل دې د خپل فائدې د پاره وي الله المصير الله طرف ته ور ګرځیدل وما يستوي الاعمى والبصير نشي برابر کې اړاند اولیدون کې ول الظلمات والنور او نشي برابر کې تیری او نرانا ولذل والحرون نسور او نغارم
وما يستوي الاحياء والاموات ونشي برابر کې دی ژوندي او نمړه ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اوري چاته چوغواړي او مان ته به مسمع من فی القبور او نه ته اورونکې چاته چې هغه قبرونو کې پراته دي قبرونو کې پراته نه سوکي پته نشي څوک بینو یا به ژوندي یا به مړی نو خلک به ژوندي خخې کمړه به خخې نه الله وي هغه مړ دي هغه مړ نه اوري بعضې به دا خبرې کوي قرآن کریم کې موږ ته وښایه چې مړ نه اوري دا پښتو کې به تا ته دغسې وایي دا مړ نه اوري قرآن کې پښتو نشته دغسې الله اشارې کې الله عقلمن سره خبرې کوي ځان کې عقل پیدا کړه قبر کې مړه پراته ژوندي نه وي وما انت بمسمع من فی القبور او نه ته اورونکې چاته چې قبرونو کې پراته دي ان انت الا نذیر نه ته مگر ير ور کونکې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا مگر لیکن ته پاک باندې سیر ور کونکې او ير ور کونکې وای من امه الا خلا فيها نذیر نشته هیڅ امت یوډلا مگر تیرشی دی پاک ير ور کونکې وایو کذبو کا داخله استا تکذیب کوي فقط کذب الذين من قبلهم یقینا تکذیب کړه کسان چې دینه مخکیو جاءتهم رسولهم بالبينات راغلی وته رسولان داغي په واسطه دلایل باندې او بالصبر او په وازونو نصيحتونو باندې او بالکتاب المنیر او په کتاب رڼا کون کې باندې واضح کتاب باندې ثم اخذ الذين كفروا بیا میراونی ولا کسان چې کفر کړي فكيف كان نکیر نو څنګه شو زموږ انکار کول الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا السبب